الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف شوق سره وایه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا مشران لغون تک مخ راشي لگ بتاو دم شي او تاسو ته بار بار ویل کیږي چې نن ستاسو په دې کلی کې ستاسو په دې محله کې د قرآن پاک ختمونه دا شوي دي او د هغه ختمونو د خوشحالۍ په سلسله کې دا پروګرام جوړ شوی دی. نو څوک هم چې دا आवाज اوري نو هغې د جلد از جلد پروګرام ته تشریف راوړي. په دې موقع باندې الله تعالی د مسلمانانو دعاګانې قبلوي. حضرت انس رضی الله عنه چې به کله قرآن پاک ختم که نو خپل قریبي رشتہ دار به را وغوښتل، بیا به ته تپوس کوئ تاسو ما ولې را جمع کړي یئ؟ نو هغوی بلا علمي ښکاره کړه. حضرت انس رضی الله عنه به ورته وفرمایل وی ما د حضور علیه الصلاة والسلام نه اورېدلی دي چې دې موقع باندې الله تعالی د مسلمانانو دعاګانې قبلوي. نو وی زه به دعا کوم تاسو به په هغې باندې آمین وایې. نو دا د قبلېدو محفل او مجلس دی. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو دلته دا راتلل، زما دا ویل، ستاسو دا اورېدل، ستاسو دا ایسارېدل، ستاسو دا ناسته دی الله تعالی خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي. عزتمندو مشرانو او ګران ورونو او دوستانو، من او تاسو سره الله تعالی ډېر زیات احسانات او ښېګړې کړي دي. د ټولو نه ایک نمبر احسان هغه چې موږ سره الله تعالی کم کړی هغه دا چې ما او تای انسانان پیدا کړي یو. په دې ټوله دنیا کې ما ته د یو کس دا وښی چې هغه الله تعالی ته اپلیکیشن لیکلی، درخواست ورته لیکلی چې ما انسان پیدا کا. چا ورته درخواست نه دی لیکلی، بیا هم الله تعالی ما او تا انسانان پیدا کړي یو. نو که ما او تای خنزیران پیدا کړي، پیشوګانې پیدا کړي، بیزوګانې پیدا کړي، سپی پیدا کړي، بیا به هم څه کول؟ نو دی را سره څومره عظیم احسان کړی دی. بیا انسانانو کې ما او تا ته روغ صحت را کړی دی، روغ سترګې، روغ غوږونه، لاس او خپې روغ. نو که ما او تا ګډ او شل پیدا کړی بیا به هم څه کول؟ نو دی را سره دویم نمبر عظیم احسان وکړه چې ما او تا صحت باندې روغ پیدا کړي یو. دریم نمبر عظیم احسان چې موږ سره الله تعالی کم کړی دی هغه دا چې ما او تای مسلمانان پیدا کړي یو. د مسلمان مور او پلار نه، د مسلمان په معاشره کې، د مسلمان په کور کې او د مسلمانانو ملک ما او تا پیدا کړي یو. که ما او تا جاپان کې پیدا وې نو موږ به ګوتم بت ته سجدې کولې. که ما او تا چین کې پیدا وې نو موږ به بوتانو ته سجدې کولې، پیسې به را سره ډېرې وې، سره سپین به ډېرو، ګاډي به ډېرو، د دنیا ازادي به راته حاصله وه. ممکن د موږ به خدای نه پېژنده. که ما او تا جاپان کې پیدا وې ګوتم بت ته به هم سجدې لګولې، ممکن د خدای به هم نه پېژنده. د دنیا ازادي به راته حاصله وه، پیسې به ډېرې وې، ګاډي به ډېرو، رنګونه به هم سره سپینو، لیکن موږ به ممکن د خدای نه پېژنده. که دلته هندوستان کې پیدا وې نو موږ به بوتانو ته سجدې لګولې، د غوا میتیازې به هم څکلي، بوتانو ته به هم سجدې لګولې. نو الله تعالی څومره لوی احسان ما او تا باندې وکړه چې الله تعالی هغه سره سپین کافران پرېښودل او زما او ستا الله تعالی په سینه کې د ایمان دا رڼا واچوله. بل عظیم احسان چې موږ سره الله تعالی کم کړی هغه دا چې ما او تای د یو عظیم پیغمبر امتیان پیدا کړي یو. الله تعالی قرآن کې فرمای وکذالک جعلناکم امة وسطا. الله تعالی فرمای ما تاسو بهترین امت جوړ کړي یئ. داسې بهترین امت چې ډېرو پیغمبرانو دا ارزوګانې کړې وې چې کاش پیغمبري د نه وې، خو چې موږ د محبوب علیه الصلاة والسلام په امت کې پیدا وې. نو چې دومره احسانات موږ سره الله تعالی وکړل، د دې په مقابله کې به الله تعالی سره مینه کوو او که به ورسره نه کوو؟ دی خوا ما ته ګورئ، الله تعالی سره به مینه کوو او که به نه کوو؟ الله تعالی قرآن کې فرمایي والذین آمنوا اشد حبا لله. چې یو سړی ځان ته مسلمان وای، د مسلمانۍ دعوه کوي، اشد حبا لله،
دی به د الله تعالی سره په مینه محبت کې ډېر کلک او مضبوطي، دی به ځان هم قرباني، مال بم قرباني، جان بم قرباني، بچی بم قرباني. دا زما او ستا د الله تعالی سره مینه ده.